د 2 کروڑ روپو د 2 کروڑ روپو د خزو لپسټک د بار ملک نه د میاشتې امپورټ کیږي. څه شي زميروي لپسټک نوم زدکا لپسټک د شونډو رنګ د مخ رنګ د نوکونو رنګ د ویختو سره کولو رنګ کله تورولو رنګ بیا ویختو کې هغه کینچیانې ورکولې چې ګلګوتی شي کله ځوړند شي کله څه شي. د 2 کروڑ روپو د میاشتې لپسټک امپورټ کیږي د بار پلک. که زمونږ د ښځې چې دي نور څه نه دا د نوکونو شیخ وایي سور رنګ د ښځو ته ووایي ښځو ته دا زما کیسټې لرې لرې ځي دا ټولې ښځو ته یې واوروئ ظالمان. ښځو ته ووایئ چې ته زما ښځه یې که د بل چا ښځه یې به وایي چې ستا ښځه یې وایي چې زما ښځه یې قرآن راواله ورته په لاس کېده چې په دې قرآن مې دې ووایي چې زما بې سرخی نه داسې خوښی چې مړیم در پسې خو ما مه تاواني کوه قرآن ورته وخورئ بیړم غرقه شه کورونه یې دله وران کړه بیړه یې دله غرق یو بټوه چې ولاله په ترخ کې چې اچولي دي دڼدڼی ته چې دا ځان سره یې ګرځئ ته د 900 کلر کې ښځه دې د 700 بټوه غواړي درنه. مسئلہ خدا دا چې بیا مو او د 10 روپو نه قیمت زیات وی نو یو کال به ساتي چې کمالی کې پیدا شي چرته. مسئلہ خدا دا یا به پاغذې باندې आवाज کې چې مای چشه مامون ته چانه خورک نه ده پاغذې به आवाज کې کله سو نزیاتو بیا به یو کال ځان سره ساتي کال پسې بیا که غریب وي په خپل خیرا ولا کینی د خدای په نامه ورکا بیا که مالک پیدا شو نو د ځانه به ورکه. مسئلہ خدا ده هغه په خپکه نو اوسم چې مال هغه بزرگ په مخ راشي نو ورته دا شعر وګه تاسو خیال راغی. اوس مونږ څنګه یو چرګه یو سړی بیا مونږ ته چرګه نو چا ورته وی چې چرګه خو دې بیا مونږ ته خو درې आवाज وبکه چې دا چرګه د چا ده. اوس خو چرګه مونږه مومو تاسو یې مومئ اوس خو د انګریزي چرګو زمانه ده خیر هغه زمونږ په دې بلاکه کې داسې خلک هم تیر شوي چې ټوغکي مرض براغه او چرګې به د شپې مردارې شوې خلکو به بار په ډیرانو غورځول هغه خلکو به راټولې کړې سر به یې غوس کړو سپینې به یې کړې او هوټل والا ته به یې ورکړ په هوټلونو به یې خرڅې دام په دې مسلمانانو کې تیر شوي هم دي او فلال شتا قسم په خدای دی چې دې مسلمان